رسول الله مبارک سے فرمائی خیرکم خیرکم لأهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه د خپل کور خاوندانو سره خي وانا خیرکم لأهلی او پتا سو ټولو کې زه د خپل کور د خاوندانو سره خیم مونږ سيو مونږ په بار ډیر خيو دوستانو سره عزیزو ته هوټل تمزو او کبانم پې خورو دوستانو سره صدریاب تمزو خرچیم پې کوو دوستانو سره مری تمزو او ابتابات تمزو سواد تمزو او پیسې په لګاو او خندا خوندي مو سره کو او چې خد ته کوټ ته دن راشو خور لور او خزا او مور نو بیا زمری د بریتونی ولی بوټ سوټ هغه بیا نار الکه خدمت خو به وقفه د امور کوي ماشوم خو د امور لوي کړي دی ملمه ته حیا خوري دا خزر اولی چې ملمه دی راشي شربت ولا کوي ډوډۍ ولا پخې چای ولا پخې چرګ ولا پخې عزت خوري خزه جوړ کړي چې جامې د لخولي سری کې وته واچو مټه پکې وي کور کو دن عزت تلا چې د دوست خزا لور دی راشي نو د کور صفائی او صادر پکړ کې ورته خزه دی چي او مور دی ورته چي نو ډېر بے وقفانی بار د دوستانو سره خندا خوندو چې کور ته لاړ شي نو به سترګې بقې نیولي هلته د ځان نه لوی لاټي برنس جوړ کړي یم خوځې خدا یارای مور یارای خویندې یارای کور کې بیا د بدماشۍ چالونه کوي داسې به نه کې دا ګناه ده رسول الله مبارک فرمایي خیرکم خیرکم لأهله خیر انسان کم دی انسان هغه د چې خدای سره خي لور سره خي مور سره خي خور سره خي وانا خيركم لاهلي وی تاسو ټولو کې د خپل کور کې د خپل لونو سره د خپل بیبي سره وغیرہ خیم تسلوک بسره نو دا هغه بد اخلاقی باندې زما صبر د چې مرتبه خدای را کړ نو دا خو مې خیر کتاب کې لیکلو لیدلې د خدا بل واقع مې چې اورېدل دا دوی مې چې تاسو کو الکه دا مې اورېدلې ده ګورې ښه اصل چې وې دا د په کوم کتاب کې لیدلې چې ته مې چا نه اورېدلې ده وی یو ځل دا میرزا صاحب کور ته راغی نو دا ښځه ورته ښځه خو یې بد اخلاقه وه نو ښځه ورته وایي تم ځان ته پیر وې خدای ما خو ځان ته نه دی ویلی دا خو خلک وایي که نه ما نه دی ویلی نه نه وایي څه چل بیا شوی دی وی دا د په هوا کې مې یو سړي ولید چې داسې روان دې ته پیر وایي اته پزماکه تو خېږي او ځان نو بس دا وته وی تا پاوا چې دی ولید او روانو رښتیا وې دا معنی چې نیک سړی وینه به منه وی قسم په خدای کې زو اوس به معنی کنه معنی وی ته وی خپره ځکه کاږي واږي منل خو پکې نشته کنه ما یو دوست ډاکټر دی نو مې ده تناله ما وته یو ځل ټلیفون وکړ مې لکه زه درځم کم ځای کې نو ما ته وی چې بس تر راځه کلینیک ته زما کور والا بیمار دی ډاکټر له بوزم مې څه چل دی پیډه نه جوړ ته په خپل سپیشلیست ډاکټر څه چل دی وی ټوخیږي یاره ما ته وی چې ډاکټر لمه انټی له بوزا نو مې تر ټوخی علاج په خپل هغه ډیر خسلې دی او خزم ډیر نه کده مانه د مسلو ته پوښتنم کوي په موبایل نو ما ته وی مولوی صاحب ګوره شیخ صاحب ګوره موبایل مې کولاو کړی دی ښا ستا خبره اوري ما ځکه ته یریږي ته نه یریږي گپ میں لگا ہوا سا نو ما ته په خپل سپیشلیست ډاکټر نو ته په خپل د بټوخي بوتل دارو ته نه کېږي اے مولوی صاحب وی قسم دې کما معلومات او چې ته نه پیږي ته کمپاوډر زمونږ د مولیانو هم دال دی مونږ مولیان هم چې کور مسله بیان کړو کنه او په ښځه ناشنا ولګي وي ته په دې نه پوهېږې دا بل مولانا به تپوس کوي بد اخلاقه ښځې ډېرې زیاتې خیرې کنزل دا چې څومره نن سبا جګړې جوړې د ښځو د لاسه جوړې سړی به ستړی ستومانه راشي خولې به ترې بېږي سسپوره به یې پوږئ لور به په لاس کې نیولي رمبې به ورسري ستړی ستومانه به او چې راننوځي ښځه دا که نه ګرځه دغسې هغه ماشوم دله بیا ګاونډي وواو نو خو ستړي بس په ټوپک ورمنډه کړي هغه چریدار ټوپک چې در نیکه د کور پروت و چې ته زنګ شوی ټوپک یو زنګ شوی کالتوسي په سترګو چلم نه ورځي راوالي ښه اوس زما بچې ډز ډز سړي ولې مړې غم ښځې جوړ دی هوښیاره ښځه دې ته وایي چې خاوند ته ال نه وایي که جنګ هم وشي او دا بګاونډي یې هم وایي نو ښځه خاوند ته وایي ستا بچي روانه ستا بچي ورته لومبې کنځل کړي ځکه یې ووهه
بچې دې سم کا دې ته خیاره خزه کور کې جګړه مصیبت فتنه نو سو بیمارې شوه لکه بې ستري شوه ناپوهتیا شوه او ناشکري شوه او بد اخلاقي شوه د دې علاج به څه کوو نو چې پخوا مې یو ځای کې تقریر کوو مې دا علاج به څه کوو یو بابا پکې اواز ورکوي مولوي صاحب کوتک دې خدای لري مې بابا جي قسم دې که د کوتک د چلو لاسې دلته مونږ ته ځان نیغ کې ټول جومات کې ناستي طالبان راټوخېږي کور دې نه پرېږدي او کوتک دې خدای لري کوتک علاج کې دا مسله ذهن کې واچوي د ښځو وال په شریعت کې جرم دی اوس به ته ماته وایې چې و خو څنګه جرم دی قرآن چې وایي قرآن معنا دی نه پېژني واللاتی تخافون نشوزهن الله قرآن کې وایي هغه ښځه چې هغه ناشده ده ناشده څه ته وایي دې دوه معنی کوم یو دا چې خاوند ته رابرغېږي خاوند ته جوابونه ورکوي خاون وسره دویمه نشي ویلی او خاون په کور کې رټي د ښځې مخ کې د خواښې مخ کې د خور په مخ کې او رابرغېږي ورته دا یوه ښځه او بله دا چې فاسقی دې زمانه کې په موبایل پردو سړو سره خبرې کوي ازاده ښځه یې ازاده مارکیټ ته ځي خاون ورته وایي ته څه کوې زه وایي بس ځان له سودا راوړم کولاو مخ په دې مارکیټونو کې ګرځي ازادي کوي په موبایل دې ته ناشزه وایي ګورې ښځه په مالګه که زیاته کمه شوه په دې ول په شریعت کې نشته ډوډۍ وسوځېده د په دیوال نشته ولې تتوی شو په دیوال نشته په شریعت کې چا وی چې په دیوال دی انسان د غلطي نه کېږي ستا نه نه کېږي د ښځې نه هم کېږي که یو خبره درته کوم دا بعضې ښځې چې لګیا وي مونږ ته دا چل دی دا څه ناڅه غلطي ده مونږ د خلکو هم ده مونږ هم په بې ځایه خبرو ښځې ډبه وټکوي مالګه زیاته وي بس کوتک وته ونیسو انسان نه غلطي نه کېږي چیني ته توی شي غوړي ته توی شي بس کوتک وته ونیسو هلته چې د په لاره روانې او د ښځې رور خیال نی یا د سخر به د خیال نی او ته به راشې وایي هغه د اوس خو ما سره میلاو شو پلار دله دی ما ته خو یې په خیر عالي ونه وې نو د باګلو دله ته به ورته وایې که تا ته به وایي اما شر دی که ته مشر یې نو ښځې ته وایي که ته بیا پلار کره لاړې نو په ما په دریو طلاقو طلاق دی وایي که نه که تا بیا رور سره خبرې وکړې رور کره لاړې په ما په دریو نو بیا سبا ستومانئ بیا ملا ته وایي یاره ما د خولې له خو دا ټکې وتی دی اوس خو صبرېدل نه کېږي دا خو به پلار کره ځي او دا خو به رور کره ځي اوس به څه کوي نو زه یم چې ښه مضبوطه خښته مې نه وي او په دا مازدیګر مې ووایم دا سړی مې ډېر بدي شي دا په خولې نه طلاق لفظ و بس پام کوي د مارونو ګورې زما خبر اصلاحي وي خفه کېږي ما د طلاق دا لفظ به د خولې نه بالکل نه وباسئ په معمولي خبره په درې کاڼي طلاقه په معمولي خبره دوست سره به دې روانه شي او که ما تا سره خبرې وکړې او تا سره مې کاروبار وکړو د ښځه په درې کاڼي طلاقه او د اوس بیا سبا ستومانئ بیا وایي اوس خو دې کاروبار ته زما ضرورت دی نو خوار چې ښځې څه ګناه کړی چې دا خبرې کوي غوسه شوی اسې تاسو نه یو تپوس کوم که ستا لور ته څوک دا الفاظ وي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې وایه که نه چې ستا خور ته څوک دا وایي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې چې ستا لور څوک ستا په کور بنده کړي خفه کېږې که نه چې ستا لور ته څوک تا یادوي او تا کنځل کوي او ورور په ته ورته کنځل کوي او مور یادوي نو ته خفه کېږې که نه نو دا هم د چا لور ده دا هم د چا خور ده مونږ ډېر ظلمونه کوو په خلکو مونږ ښځو سره ډېر زیاتي کوو پلار کره نه پریدو رور کره نه پریدو بې ځایه ډبو په دې وال په شریعت کې نشته که څوک وایي ماته دې ووایي قرآن کې د نشوز ذکر دی ناشده او هغه فاسقه فاجره خاصم بنده ورته غوسه کوي او هغه ښځه چې خاوند ته رابرغېږي لیکن هغې هم وال په سویمه مرتبه کې دي ګوره فعظوهن لومبې به نصیحت ورته په نصیحت کارو نه شو نو وضربوهن نو بیا وهجروهن فی المضاجع ملاسته به جدا کړي کټ به جدا کړي په دې به پیش هم رسول الله مبارک فرمایي چې کټ جدا کړي نو په کوټه کې دننه جدا کا حجرې ته مه تخته روانه به جوړه شي نوره به شیطان پکې کار وکړي کوټه کې دننه بیا ښځه ستومانه شي زر به رضا شي یو موقع کې رسول الله مبارک یو دینی مسلې د وجې نه کوټې نه بره ختلې او بالخانې ته یو میاشت له خو په خپله بیا راکوشو جوړو شو جرګې پکې نه دي شوې
نو لاول نصیحت کو کو نشو ملاست جدا کا او کو پاغیم کارو نشو نو بیا ودریبوهن بیا والشی هم څنګه به وي وال د تعذیب د پاره نه چې عذاب ورکه تعذیب د پاره تعذیب ادب د پاره وال جدا دی او د عذاب د پاره جدا دی رسول الله مبارک سوی اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې خذوي نو په مخ بنوي مخ دا ډول دی سپی هم زمون علماء لیکلي دي په مخ بنوي خرم په مخوال ګناه ده غویم په مخوال ګناه ده دا دا ډول دی ته ګوره چې ساروی له مخ له غزار ورکه مخ د نه لای کنه دا دا ډول زمون فقها بیا ردینه مسالې او باسری وت قیاس وای دوی سوي په مخ ولې مو ځکه دا ډول دی نو دا ډول په ځای به نه وي په سر باندې وي سر دا ډول دی خدای چې سپین شي تورې او نکری دې په پورې کوي او پکې کالیګان شي کدی ماره او پسینه بنوي دا ډول دی خدای په دلته کالی اچي او په جامو دلته ګلکارې کوي غلبند شي په دې لاسونو بنوي په دې ګوتو خدای په نکری دې پورې کوي بنگړي پکې چې ګوتمه چې دا ډول دی په دې لاندې خپو بنوي خدای په نکری دې پورې کوي پازې پیچي نو ماته طالب چټرولېږي په کم ځای وو یہ پا مخ او پا سٹ او پا مره او پا سینا او پا لاسون او پا خپو بنوی نو پا کم زی وو میں پا دی املا ڈب ورکا وکنا ضربن غیر مبرحین رسول اللہ مبارک فرمائی سخت وال بنکے ایسا خراخو نا دا دقا دو خزوال جیو نورنا پا دریم مرتبہ تعذیب نا تعذیب پا ملا وغیر سخت وال بنکے پا والو خزا نا سمیگی پا سبا خزا سمیگی وائے دین مدرسہ کې داخله قرآن ورته وخایا د پیغمبر مبارک سنت ورته وخایا او شریعت ورته وخایا قسم په خدای په شمائل ترمذی کې راځي د رسول الله مبارک په اخلاقو کې سفر مای ما ضرب امراه ولا خادما قط صحابي وی رسول الله مبارک په خپل جون کې بیبي نه دواله او نه غلام نوکر خادم والد حالانکه د ټوله دنیا د سړو د خزو اخلاق یو ځای کا قسم په خدای کې د بیبي عائشې صدیقې د اخلاق او د خپې دوړې تمرسي دا پس د پدین دینه وته شریعت والا علاج نه شریعت او خای خزو تا دین او خای خزو تا قرآن او خای د صحابیات او حالات ورته بیان کې او یاره خزو ته د خپل خاون حق او خایا د خسر حق ورته او خایا د خواق حق ورته او خایا د بچو د گاونډي حقوق ورته او خایا په خپل بسمای د بنسات البنات د لپاره د مارونو ضرورت موږ جوایو د جنکو مدرسې جوړه کې نو ضرورت دې لپاره دی د جنکو د مدرسې ولې ضرورت دی چې خدای پکې قرآن زده کې او خدای پکې دین زده کې او شریعت زده کې او خدای پکې د خاون حقوق پیژني د جنې مدرسه د خدای لومبه غېږه د خدای لومبه مدرسه ده ماشوم لومبه چل کم ځای کې زده کوي د مور په غېږه نو که مور دیندار ده بچي به دیندار وي او که مور بېدینه ده بچي به بېدینه وي څومره خوان کوي چې مور حافظه ده او ماشوم له پی ور کوي او مور د قرآن شریف تلاوت کوي ورسره څومره خوان کوي چې د قرآن تلاوت کې اودسې کړی دی او ماشوم سینې ته پروت دی او لګیا ده د قرآن شریف تلاوت کوي دې بچي باندې به برکت وي او که باندې او چې کومه ښځه بېدینه ده او کودله ده او ماشوم یې غېږ کې دی او کنځل کوي دې ماشوم ته به څه برکت میلاو شي د مارونو دا الحمدلله چې مولانا صاحب تاسو ته دلته کې مدرسه روانه کړه مولانا صابر صاحب ټول وای الحمدلله مدرسه د روانه کړه او د مدرسې نن افتتاح د الحمدلله ټول بخبل لونه خويندې مېندې راولې په د مدرسه کې به داخله وکړي خیر ان شاء الله دین بس تلاوت د خزو خطای ګره اکثر مون غلط وای الحمد زمون په کلی کې یو بډای وسته خدای وبخیمړه ده نو ما وته یو ځل وی تر ته مستر کنو خو توبه بس الحمد لله رب العالمین نه رحمان نه رحیم تاسو ګوره ټول غلط او دا ستاسو دعای قنوت چې تاسو اللهم انا تاسو کدا وای ټول غلط پر
والا نکفرک والا نشکرک مسکه نو ما ته مونږ ما ساده نیار زکړو تلا پیدام نه وي ما ته اوس تر حال نه وي او ما ته غلط وي ولې هغه نه پیدا سه اوس کې وسره نو سکه نو قرآن بس دکی ترجمه بس دکی دین بس دکی شریعت بس دکی اخلاق نبوی بس دکی اخلاق عائشہ صدیقہ بس دکی دا رسول اللہ مبارک دا بی بی اخلاق فاطمی بس دکی مدرسۃ البنات ضرورت لري صرف یو خبره کوم محترم سیب تا مولانا سیب تا یو تاسو تنویم چې خد کلم د کور نوزی نو پرده کې دی مدرسې ته دی ابل خوازی پرده کې دی که نږدې دي داسې په ګاونډ کې خیر دی که یوازې دي خو چې لرې دي نو ورور دی ورسره دي دی رحم محرم ورته وایي ماما زوی ترور زوی لیور سره به نه دي چې چا سره مستقل نکاح نه کېږي به ورسره دي او دریم چې کوم ځای سبق وایي چې سړي هلته وي او امن د فتنې نه دا قانون دی سلور شامل کړي دي او زه پکې اوسو خبره ځان زیاتوم دویم چې کومه خزه مدرسې ته ځي کومه جینۍ یا راځي موبایل ولا مور موبایل نن سبا د خضر پر لوی افید او زه دا مې مدرسۃ البنات والا تا چې جینۍ د خپلې ته پوسټ کوي د استاد نه معلم چې استاد سړی وي د چټ په ذریعہ ته پوسټ کوي اگر چې د خپلې ته پوسټ جایز دی منه نه دی په شریعت کې خو حالات لږ خطرناک د چټ په ذریعہ تاسو کوي او زه دام ورته وایم چې کوم استاد درس کوي که خزې خټیک دا او که سړی درس کوي او دویم مرګري دی وسره ناشتي او یا که سړی یوازې وي استاد نو زنانه سره دی او مشره زنانه ناشتي دا د حالاتو په تناظر کې ده نازک دور دی خدای مکه چې د بدنامۍ ذریعہ ونه ګرځي نو دا ضرورت ته تاسو ټول الحمدلله جزو خلق تاسو خلق کې دیندار یا صالحان په دې ګرمه کې څومره لوی تعداد کې تاسو رانه او مولانا صاحب ډېر مخلص دي او ان شاء الله زمون مولانا سمیع الرحمن صاحب دي او دوی سرپرستی کوي ان شاء الله د دې مدرسې ان شاء الله دا علماء کرام دي به سرپرستی کوي نو تاسو به ان شاء الله العزیز او شوق سره کوشش وکړئ چې تاسو لونه تاسو خويندې او زنانه دیندار کې خدای پاک خدای وتا قرآن او خی سنت وتا خو دین ورته خو کوي به ان شاء الله کنه او دې مدرسې ته موږ دعا کوو چې خدای پاک کامیاب کړي الله د خپل غیبی خزانو نه مدد وکړي او تاسو زنانه او د پر الله د حیا او د پردې او د خو اخلاق او د دین د ذکر ذریعہ وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول په جمع او ذل درود شریف وایي اللهم